الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. محترمو زمونږ د دې بیانونو سلسله خو د سیرت النبی سره تعلق ساتي. په ټول قرآن د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت دی. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نه تپوس شوی و چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام خوی او اخلاق او عادت سو. نو ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا د هغې په جواب کې فرمایل چې کان خلقه القرآن، رسول الله صلی الله علیه وسلم خویونه او عادتونه سو خو قرآن. گویا کې قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل ژوند کې د خپل ژوند دپاره امام ګرځولی و. نو چې قرآن چېرته ته نو پیغمبر ورپسې روان. که د کتاب په شکل کې د الله تعالی کلام ته ګورې نو قرآن ګوره، او که د عمل په دنیا کې ورته ګورې نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند ته ګوره. دا د ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها هغه ډېر لوی علم دی او دا ډېر لوی کمال دی. چې هغه یو طرف ته خدا ثابتوي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ژوند په باره کې ما ته داسې شک نشته لکه د قرآن په حقانیت کې چې ما ته شک نشته، او دا ډېره لویه خبره ده. څوک چې د چا سره ډېر نږدې پاتې شوی او نږدې ورسره پاتې کېږي هغه ته د هغه غلطۍ ډېرې معلومي، د هغه کمزورۍ هغه ته ډېرې معلومي، او د هغه کمزورۍ ډېرې د هغه په نظر کې. نو که د نبی علیه الصلاۃ والسلام په سیرت کې یو ذرم څه خامي وی، یو ذرم څه کمزوري وی، نو کم از کم حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها به د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سیرت دا تعلق د قرآن سره نه تړه. دا به ویلې وی چې ډېر لوی سیرت او ډېر لوی اخلاق او ډېر لوی کردار و. خو کوم قرآن چې د شک و شبهې او د معمولي غوندې تبدیلۍ نه پاک دی هغې سره به دا خبره نه تړله. خو چې حضرت عایشہ رضی الله تعالی عنها د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سیرت دا خبره د قرآن سره تړي، د دې معنا دا ده چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام هستی او حیثیت او مقام او خوی او کردار او عمل د هر شک و شبهې نه او د هر غلطۍ او کمزورۍ نه پاک. بشر و انسانو خو د کومه حده پورې چې د پیغمبرۍ او د رسالت تعلق دی او د رسالت د پیغاماتو تعلق دی او په هغې باندې د عمل تعلق دی، نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام ژوند په دې سلسله کې بلکل یو صفا شیشه ده. دویمه خبره حضرت عایشہ رضی الله تعالی عنها دا کوي چې جامع بیان د سیرت دا سوال نه پیدا کېږي چې څوک دې وکړي. یو انسان دی په یو تقریر کې یا په یو درس کې یا په یو کتاب کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام ټول سیرت راجمع کړي، یا د یو سوال په جواب کې داسې جملې ووایي او داسې خبره دې وکړي چې په هغې کې د نبي علیه السلام ټول سیرت راجمع شي، نو دا ناممکنه ده د یو انسان دپاره. څنګه چې قرآن مجید په باره کې ته ما ته وویل د قرآن مجید ټول مضامین ما ته په یو څو جملو کې ووایه، نو ټول مضامین په څو جملو کې نه شي ویلی کېدی. دا د انسان د وس خبره نه ده. قرآن مجید خو د تفصیل دپاره راغلی دی، دې دپاره نه دی راغلی چې ته نور را مجمل کا، نور را ملخص کا. دا د اسلافو طریقه نه ده. د اسلافو طریقه دا ده او د قرآن طریقه دا ده چې تبین للناس ما نزل الیهم. د قرآن په مزید وضاحت کې
قرآن د دې دپاره راغلی دی چې د دې به مزید وضاحت کړي. دا د نبي علیه الصلاة والسلام هم ذمه داري وه او دا د اهل علمو ذمه داري ده چې دا به د قرآن مزید وضاحت کوي. وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. دا قرآن دې دپاره راغلی دی. یو آیت وی د هغې تفصیلات به بیانوي، د هغې وضاحت به کوي زیات تر زیات. او د اهل علمو نه هم الله تعالی دا وعده اخیستې ده. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. د اهل علم کار دا نه دی چې هغه د قرآن مضامین را مختصر کړي. د اهل علم کار دا دی چې د قرآن دا مضامین به نور هم تفصیل کړي، نور به هم په دې کې وضاحت کوي، نور به هم دا زیات کلاوي، نور به هم راښکاره کوي او را په ډاګه کوي به. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. نوی نوی دلائل چې را پیدا کېږي، سړی چې نوی نوی غور کوي، سوچ کوي، نوی نوی علوم زده کوي، نو د هغې په نتیجه کې به په دې د قرآن په دې بیان کې نور وضاحت را پیدا کېږي. لتبین للناس حتی یتبین لهم انه الحق. خبره به ښه را په ډاګه کېږي، ښه به تفصیلي کېږي. دا خبر را مجمله کول نه دي پکار. د دې وجې نه حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها په دې جواب کې دا پیغام ورکوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت او قرآن یو شی دی. قرآن هم تفصیلات غواړي، قرآن هم زده کړه غواړي، قرآن هم ټول عمر غواړي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت هم ټول عمر غواړي. دا په یو وخت کې نه زده کېږي. او درېیمه خبره دا ده چې قرآن د عمل کتاب دی. قرآن داسې کتاب نه دی چې ته به په کور کې بسترې ته ډډه ولګوې او ته به د قرآن مجید ټول مضامین زده کړې. دا زمونږ د خلکو غلط تصور دی چې صرف په ناسته، صرف په مطالعه، صرف د کتاب په کتو، صرف د چا نه په زده کړه به زه د قرآن مجید ټول اسرار، ټول رموز او ټول نکات به زه زده کړم. نه، قرآن مجید د عمل کتاب دی. دا به د ځان دپاره مخکې کوې او ته به ورپسې ځې. دا قرآن به کله دا د یو لارې ته بوځي، کله به د بل ځای ته بوځي، کله به د حنین ته بوځي، کله به د طایف ته بوځي، کله به د بدر ته بوځي، کله به د احد ته بوځي، کله به د خندق ته بوځي، کله به د تبوک ته بوځي، کله به د فتح مکې ته بوځي، کله به د طایف په کوڅو کې به په خلکو په کاڼو ولي، کله به د مکې په کوڅو کې خلکو باندې په کاڼو ولي. او چې ته دې ته نه تیارېږې، ته بیا په قرآن نه پوهېږې. قرآن تا ته بیا خپلې ټولې لارې نه سپړي، ټولې لارې درته نه پرانیزي. بیا دا مې دې دپاره وایي چې ټول قرآن د نبي علیه الصلاة والسلام سیرت او قرآن د یو بل نه جدا جدا نه دي. دا اولنۍ خبره. دویم د دې آیتونو لږه تشریح کوم او دې سره بیا د نبي علیه الصلاة والسلام د سیرت یو دوه پهلوګان وی. دا د سورت آل عمران آیاتونه دي. په کې الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. مؤمنانو د الله نه ویریږئ څنګه چې د یارې حق دی. دلته دوه خبرې دي. یره څه مطلب دی؟ د الله نه یره. نو د الله تعالی د دې یرې مطلب دا دی چې د الله تعالی انعامات ډېر زیات دي. د الله تعالی مقام او مرتبه ډېره بلنده ده، ذات او شان ډېر زیات اوچت دی. نو د هغې اوچت شان لحاظ ساتل پکار دي. تا سره احسانات، ما سره احسانات ډېر زیات دي. نو څومره چې د چا سره مینه ډېره وي، څومره چې د چا سره احسانات ډېر وي، نو هغه بیا چې په هغې کې سړیتوب وي او په هغې کې حیا وي او هغه د دې احساس کې چې او ما سره د ده دومره مینه ده، ما سره د دونه ډېر زیات احسانات دي، نو هغه بیا د هغه محبت له د یرې نوم ورکوي. هغه بیا وایي یاره زه نشم، زه یېرېږم، زه د ده مخې له نشم ورتلی، زه یېرېږم، زه د ته خبره نشم کولی، زه یېرېږم، زه د ده مخالفت نشم کولی. نو یېرېدلو مطلب دا نه چې هغه وایي چې نعوذ بالله داسې ده چې هغه څه ظلم کوي په ما باندې ځکه زه مخالفت نشم کولی، هغه څه زیاتې کوي په ما باندې زه د دې وجې نه یېرېږم. نه، د الله تعالی د ظلم وما الله بظلام للعبید وما ربک بظلام للعبید. الله تعالی په چا باندې ظلم نه کوي. ان الله لا یظلم مثقال ذره. الله تعالی د ذرې هم په چا باندې ظلم نه کوي. نو د الله تعالی د یرې معنا دا نه ده چې موږ د الله تعالی نه یریږو چې ته په موږ باندې زیاتې ونه کړي. نه، موږ د الله تعالی نه یریږو معنا دا ده چې د الله تعالی په موږ باندې ډېر زیات احسانات دي. د هغې حق ادا کول پکار دي. د هغې په بدل کې ناشکري نه ده پکار، د هغې په بدل کې شکر ایستل پکار دي. د هغه نافرماني نه ده پکار. دا بېادبي، دا ډېره لویه بېادبي ده. د دې بېادبۍ نه یره پکار ده. یو د یو عام سړي بېادبي ده. یو مشر، د مشر هم په کشر باندې حق دی چې د هغه ادب دې کوي، خو د استاد هم په حق دی چې د هغه ادب کوي، خو د مور او پلار هم په حق دی چې د هغه ادب کوي.
د مور او پلار سره ډېر زیات نږدې تعلق دی. بیا د هغې نه پس د استاد سره ډېر زیات نږدې تعلق دی. بیا د عامو مشرانو سره هم تعلق دی. نو یو کشر به د مشر ادب کوي، په لاره پېژنې او که نه پېژنې، خو چې مشر دی د هغه ادب به کوي. خو د یو عام مشر ادب کول او د هغه بې ادبي کول دا یو قسم تصور دی. خو د دې په نسبت باندې بیا د پلار ادب کول او د پلار د بې ادبۍ نه ځان بچ کول دا بیا د هغې د یو درجه مخکې خبره ده. بیا د هغې نه هم یو درجه مخکې بیا د مور او پلار خبره ده، د مور او پلار د ادب احترام. د هغې نه بیا به څو درجې بعد او ډېره وروسته اوچته خبره، څو درجې اوچته خبره بیا د پیغمبر ادب او احترام دی، او څو درجې بیا ډېر زیات اوچت بیا د الله تعالی ادب او احترام دی. دا ترتیب دی، دا درجات دي. نو چې د چا تعلق در سره کم دی، که د هغه بې ادبۍ کې درنه لږه کمی وشي نو خلک به هم درته وایي چې خیر دی، خو انسان یې کېږي داسې. او هغه به بیا ته به هم ووایي چې یاره خو بس بني ادم یم، غلطي رانه وشوه. خو بیا چې د مور او پلار او د استادانو په مخکې کښېني نو بیا به د ادب ډېر زیات خیال ساتي. خو د پیغمبر په مجلس کې چې کښېنې نو بیا به دا هم خیال ساتي چې په غلطۍ کې رانه ژر ته څه خبره ونه شي. لکه قرآن وایي لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. د پیغمبر په مخ کې په زوره خبره مه کوئ، څنګه چې یو بل ته په زوره خبره کوئ. خو د پیغمبر په مخ کې اوازونه مه اوچتوئ. ولې ان تحبط اعمالکم، ځکه چې عملونه به دې برباد شي. وانتم لا تشعرون، او تا ته به پته هم نه وي. نو د پیغمبر په مجلس کې به ډېر زیات احتیاط کې دا مازغه به ځان ته مخامخ دی، داسې به نه وایي چې خیال مې نه و. خیال به ساتئ هر وخت. داسې نه چې ناست د پیغمبر په مجلس کې او بیزی چې ته بل ځای سره یو ځای بل ځای خیالات زغلی. نو دا مې ته دې دپاره ووي چې د الله رب العالمین یره، نو د الله تعالی د یرې دا معنا ده چې چېرته د الله تعالی نافرماني را جوړ شي، ناشکري رانه ونه شي. دا ډېره زیاته د نالایقتوب خبره ده، ډېره زیاته د نالایقۍ خبره ده چې سړی د خدای په حق کې بې ادبي وکړي، د الله تعالی د احکامو خیال ونه ساتي. نو ځکه الله تعالی وایي ما نه ویرېږي. او د یرې یو دویمه معنا دا هم ده چې الله تعالی وایي واتقوا النار التي اعدت للکافرین، د هغې جهنم نه او د هغه دوزخ نه ویرېږئ، د هغې نه ځان بچ کړئ. چې څوک مخالفت کوي، څوک زما د حکم بې ادبي کوي، څوک زما د احکامو نافرماني کوي، نو دا به د جهنم ته لېږم. نو جهنم نه ځان بچ کړئ. دا زموږ په دې وطن کې مخکې مه اوس هم دا خبره زه ډېر بار بار کوم، ځکه دا د هر سړي په دې دماغو کې دننه ښه کلکه کښېني. څه خلک دي چې هغوی وایي یاره د خدای پاک د یارې نه، د خدای د تمې نه، د خدای د محبت نه عبادت پکار دی. دا خلک څنګه عجیبه خلک دی چې د دوزخ د یارې نه عبادت کوي؟ دا څنګه خلک دی چې دا د جنت په تمه عبادت کوي؟ دا خبره ډېر زیات پویه خلک کوي او بار بار یې کوي. او خلکو پکې کیسه جوړه کړې ده، خدای خبر چې دا به رښتیا یو که دروغه وي. چې بیبي رابعه بصري چې ډېره لویه ولیه او ډېره لویه نیکه او پاکدامنه بیبي وه، او د هغې ډېرې زیاتې قصې مشهورې دي. وایي هغه په لاره باندې روانه وه او په یو لاس کې منګی و او په بل لاس کې لمبه وه. نو چا ته تپوس وکړو چې دا په دې منګي څه کوې او په دې لمبه څه کوې؟ وایي په دې لمبه باندې د جنت سېزم او په دې دا منګي د اوبه په دې دوزخ ورړو. وایي دا څنګه پرې ورړی؟ ولې؟ وایي دا خلک دي چې زه ورته ګورم څوک د دوزخ د یرې نه د خدای عبادت کوي او څوک د جنت په تمه د خدای عبادت کوي. چې دا دواړه وسېزم دا خبره ختمه شي. پر دوزخ باندې د اوبه ور واړوم چې دا خلکو ته پته ولګي چې نشته دوزخ، او دا جنت وسېزم چې خلکو ته پته وي چې جنت نشته، صرف د خدای د رضا لپاره عبادت. نو ما وایي که دا رابعه بصري ویلي نو ما معافي وکړې، بیا به رابعه بصري د لیونی نوم به وي چې ته هغه رابعه بصري چې مونږ یې پېژنو دا به بیا هغه نه وي، دا به بیا چېرته څوک لیونی وي. قرآن مونږ ته وایي دا جنت او دوزخ د خلکو د ځانه جوړ کړو. دا چې څوک د جنت د تمې دپاره عبادت کوي نو دا جنت په دې قرآن کې ده لیکلی دی که دا پکې د مخکې نه لیکو، دا پکې الله تعالی لیکلی و. الله تعالی ویلي چې ما جنت پیدا کړی دی او جنت ته به خپل نیکان صالحان بندگان لیږم، او دا دوزخ پکې ما ورته ولیکه دننه پکې د قرآن کې نه و. د قرآن کې صرف دا و چې خدای پاک وایي چې صرف زما د محبت په وجه عبادت کوئ، خو مونږ پکې رالو مونږ پکې دا دوزخ هم ولیکو. نو دا دوزخ مونږ جوړ کړو، دا الله تعالی جوړ کړی و. دا قرآن کې دا آیت چا ویلی و چې واتقوا النار التي اعدت للکافرین، هغې اور نه ځان وساتئ چې کافرانو دپاره جوړ دی. دا قرآن کې دا آیت د سورت آل عمران کې او نور ځایونو کې دا چا لیکلی دی چې الله تعالی پکې فرمایي چې وسارعوا الى مغفرة من ربکم وجنة، وسارعوا الى مغفرة من ربکم، د یو بل نه ورمخکې شئ د خپل رب مغفرت ته چې الله مو بخي، او چې الله دې وبخي نو چېرته به ځئ؟ وجنة، او جنت ته.
جنت ته ورمخې ته شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دعا غوښته اللهم انی اسألک رضاک والجنة واعوذ بک من سخطک والنار. الله تعالی ستا رضا غواړم او جنت غواړم او ستا د غضب نه امان غواړم او د جهنم نه امان غواړم. حدیث کې راځي الله تعالی چې جنت پیدا کړ جنت ته وایي کنه په ځان تبصره وکړه څنګه دی څنګه یې ته په خپل ځان تبصره وکړه نو جنت وی قد افلح المؤمنون مؤمنان کامیاب دي د مؤمنانو مزید دي. جهنم ته وی جهنم میں یا الله پاک زه خود غضب زه منو د مال باغ سوق راضي چې ستا ډیر زیات په غضب کړی. الله تعالی جنت ته وی جنت ته زما رحمت چا باندې چې رحمت کول غواړم تعالی را لېږم او جهنم ته وی ته زما غضب چا باندې چې غضب اخته کول غواړم او غصه په کول غواړم تا ته به را لېږم. مرګ نه پس اما الجنه و اما النار یا به جنتي او یا به جهنمي بس بل ځای نشته. نو ته چې وایې زه د خدای د رضا دپاره عبادت کوم او د جنت او د دوزخ د پروا نه ساتم نو ته څه وایې ته به چېرته ځې ته به کوم خوا ته تله غواړې جنت تمه نه کو نو جنت نه غواړې. نبی علیہ السلام فرمایي الله تعالی نه جنت غواړې او جنت کې بیا ته جنت الفردوس غواړې ځکه چې د هغې ډېر لوی اعلی مقام دی. فردوس ډېر اعلی د جنت دی. الله تعالی نه د هغه جنت هغه اعلی درجې غواړې. نو چې خدای راته وایي جنت غواړه چې پیغمبر راته وایي جنت غواړه چې خدای راته وایي د دوزخ نه یریږه چې خدای راته وایي د دوزخ نه امان غواړه نو ته ما ته کوم اسلام او کوم ایمان ښیې او ته ما ته جنت یعنې څه مطلب چې خدای پاک وایي چې په قرآن کې جنت شته او ته به پې لمبه ور واچې نو هغه به وسېځې نو بیا به پکې نعوذ بالله بیا په قرآن کې به خلک د جنت آیاتونه ګوري خو جنت به بیبي رابعه بصري سېځلی او ته به راولګې او په دوزخ باندې به اوبه ور واړې نو خلک به بیا په قرآن کې جنت ګوري د خلکو به عقیده وي چې په قرآن کې جنت لیکلی دوزخ لیکلی دی هلته به دوزخي او په منځ کې به دوزخ بیبي رابعه بصري څه کړی اوبه به یې پې اړولي. دا ته څه د ماشومانو لوبې کوي دا قرآن د داسې لیونو کار دی. د قرآن زده کول او د قرآن سره خبرې کول او د قرآن تفصیلات بیانول د ایمان تفصیلات بیانول دا د لیونو کار دی. دا د لیونو کار دی د روغ خلکو کار دی. قرآن زده که مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په جنت کې دا مونږ چې وایي عشره مبشره څوک وو څه چلو په دې عشره مبشره کې څه چلو لس کسانو په یو حدیث کې ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم د څه زیری ورکړ د جنت نو دا د جنت لپاره لګیا و نبی علیه الصلوۃ والسلام چاته ویلي دي او یا دې صحابه او نبی علیه السلام ته ویلي ته هم موږ جنت پسې دې ورخته کړو موږ هم د خدای د رضا لپاره لګیا یو او ته پکې موږ د جنتونه یادې نو پیغمبر ورته داسې وي او کټاغي ورته داسې وي دا جنت زیری چوته دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فرما دا قرآن چې وی تبت یدا ابي لهب ابو لهب تباشو او بیا څه وی سيصلى نارا ذات لهب دی به جهنم ته ننوځي چې هغه به لمبې وي نو ابو لهب به ویلی که نه زما په جهنم هېڅ کار هم نشته جنت د جهنم او دوزخ باندې به موږ خدای پاک منو موږ د خدای پاک عبادت کوو زموږ په دوزخ او په جنت څه کار دی نو دا خدای پاک چې موږ ویرولو ځکه هغوی راته ویلي جهنم ته به ځي که نه ابو لهب جهنم للاړ نو ته د جهنم نه ویرېږه نو یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله کې دا دواړه خبرې دي د الله د نافرمانۍ نه بچ کې ځان ځکه د الله د نافرمانۍ په نتیجه کې به جهنم لځې او جهنم ډېر ناکاره شی دی. نبی علیہ السلام په بل حدیث کې فرمایي ما رأیت مثل الجنة نام طالبها وما رأیت مثل النار نام هاربها. جنت څوک طلب کوي او دی ودی نو داسې څوک مې نه دي لیدلي چې د جنت غوندې شی غواړي او دی پکې بیا وده کېږي ملا مطلب یې دا دی غافل هم دی ګټي جنت روان به جنت پسې دی او نام طالبها او د جنت طلبګاری کومه جنت طلب کومه او بیا بیغمه بے پروا وما رأیت مثل النار نام هاربها او جهنم نه یو سړی تختی او هغه مغه دی ودرې لکه چې د اور د پسې را روان دی او دشمن در پسې را روان دی هغه منډې وایي او ته ښه نه دا دی را پسې را ورسېده او اوس مې وژني او مې نیسي مې او ته لګې تا له خور درغلی ته ودې نه دوزخ داسې شی دی چې د هغې نه منډې وه د هغې نه څوک منډې وایي نو په خوبونو وخت نه ضایع کوي چې د جنت څوک طلب کوي نو په خوبونو وخت نه ضایع کوي د هغې طلب کوي نو نبي علیه الصلوۃ والسلام هم موږ ته دا وایي بهرحال دا ضمني غوندې خبره مې درته وکړه د داسې خلکو په فریب کې را نه شئ ګورئ داسې خلکو په فریب کې بله ورځ ما ته چا یو شی راولېږه
و یاره عجیبه خلق دی یاره د جنت لپاره عبادتونه کوي ته وګوره ته نو ما یې ته اوس ما ته نږدې نه یې زه دې پوه کړم ته جاهلانو سره زموږ داسې دور دی د جاهلانو دور وایي ګوره د جنت لپاره عبادت وایي ګوره ای د دوزخ نه یې نه عبادت کوي نو دا ما د ځانه ویلي که دا راته الله تعالی ویلي د دوزخ نه ځان بچ کوه. انس ابن نضر رضی الله تعالی عنه په جنگ احد کې صحابي ول مخه علي بن حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ول مخه ورغی وی انس چرته دی وی د دې احد د دې غر د خوانه راته د جنت خوشبوئی راځي وی دې طرف ته کوم طرف ته دشمن دی چې کوم طرف دشمن دی وی دې طرف ته ورځم د جنت خوشبوئی راځي او بیا ورسره څه کجوري ورسره وی داسې جولی غوندې ورسره وه پای کجوري نو بیا چې کجورو ته وکتل وی دا کجوري چې زه خورم او د جنت نه به دونه ساز ته لیټ یم لکه دا کجوري مې خوړی که نه دا خو به ډېر وخي بیا دا خو به ډېره وروستو خبره بیا چې دا وخورم او بیا به ځم او جنت ته به ځم او شهید کېږم به نو هغه کجوري فالقا تمرات هغه کجوري واچوه هغه یې وغورځول او لاړ فقاتله فقتله جنګ یې وکړو او شهید شو او دونه زخمونه وپي چې د سر نه د خپو پورې ټول ټوکړې ټوکړې هېچا نه پېژانده چې دا څوک دی شکل یې نه پېژندی کېده خور یې راله او هغې د دې ګوتو د دې بندونه نه وپېژنده وی دا خو زما رور دی دا خو زما رور دی انس ابن نضر رضی الله تعالی عنه. کوم صحابه کرام چې په احد کې شهیدان شو خلکو سره غم او خلکو سره تکلیف دردمن خلک وو چا بچی د چا پلار د چا رور د چا تره د چا ماما داسې کور نه و د انصارو د مدینې منورې کې چې د هغې کې یو شهید نه و شوی خلک خفه وو رسول الله صلی الله علیه وسلم خلک راغون کړو وی تاسو ته پته ده چې هغه د احد شهیدان کوم ځای دي وی چېرته دي وی هغه د احد شهیدان الله تعالی خپلې مخې ته ودرول په ژوندون جنت یې وله ورکړه په دنیا کې د قیامت نه مخکې وله جنت ورکړه په دا یو سوال باندې ځان پوه کړي عام خلک به جنت ته کله ځي د قیامت نه بعد خو شهید به جنت ته کله ځي د شهادت سره مشکات راوالی حدیث کی راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی چې دا شهیدان کوم ځای کې دي وی ارواحهم فی اجواف طیر خضر تصرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي الى قناديل معلقة بالعرش وی د دې دا روحونه نه دي وی دا د شنو مرغو په ججرو کې دي مرغې د هوا شی او د هغې ججوره معنا دا د هغې هغه فرنټ سیټو د هغې په هغه مخکې حصه کې نو مطلب دا دی چې په هوا باندې سیزونه دي الوزي ګوره نبي علیه السلام ته داسې ویلي وې چې دا په جهازونو کې دي نو خلکو به د اوسه پورې ویلې نن پېته اتیا کاله مخکې پورې به خلکو د جهازونه پکې څه ته وایي نو نبي علیه السلام مرغۍ یادې کړئ وی ارواحهم فی اجواف طیر خضر د هغې روحونه د شنو مرغو په ججرو معنا دا ده چې په دې مخکې سیټونو کې دي ناست دي او تصرح من الجنة حیث شاءت په جنت کې ګرځي چې کوم ځای کې خوښوي او بیا او ثم تأوي الى قناديل بیا راځي هلته قندیلونه دي داسې فانوسونه دي معلقة بالعرش په عرش پورې نښتي دي داسې په جنت ته راځوړند دي په عرش پورې نښتي دي داسې فانوسونه ځوړند دي مشعلونه دي او هغې ته راځي په هغې کې کښېني نو الله تعالی خپلې مخې ته راجمع کړه ورته وی شهیدانو زه خو تاسو نه رضا شوم تاسو نه مې جنت درکړو تاسو څه غواړئ ما نه څه غواړئ نو څه غواړئ څه ارمان چې ستاسو پوره کړم وی هغې ورته ووې زموږ د شهیدانو ورته ووې چې الله تعالی بېرته هم جنت ته ولېږه بس دغه ارمان دی بېرته هم جنت ته ولېږه الله تعالی ورته وایي چې نه بیا هم جنت ته به دا خو ازمایش یو ځل ازمایش دپاره دا یو پیپر و به دا تاسو ورکړه دنیا یو دنیا ته تاسو دوباره بیا دنیا ته یو ځل تللي وې بیا دوباره نه لېږم بس دا یو ځل ازمایش په دنیا ته نو بیا الله تعالی د هغوی نه رضا شو بیا به زمونږ د ارمان دې قوم ته ورسوه الله تعالی نو هغه نبي علیه السلام هغه الفاظ وي چې الله تعالی وایي چې دې خلکو موږ ته ووایي چې د الله زمونږ د طرف نه الله تعالی ته خلکو ته دا پیغام ورسوه چې انا رضینا عنک انا لقینا ربنا موږ د خپل رب سره مخامخ شو فرضی عنا وارضانا الله زمونږ نه خوشحاله دی او موږ یې خوشحاله کړو او قرآن بیا په آیت کې دا وی چې ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون خوشحاله دي په دې خوشحالۍ کوي چې که خیر یې په موږ پسې چې کوم مسلمانان را روان دي هغوی هم د دې مزو نه تېرېږي هغوی ته هم دا مزې میلاویږي
نو دا د جنت خبره نه ونه دي صحابه ورته ولې نه وي چې موږ د خدای لپاره عبادت کوو نو او پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام نو دا کوم دین خبرې کوي دا کوم دین دی دا چا نه زده کړی دی چې جنت به پکې نه او جهنم به پکې نه او عبادت به پکې نو موږ بل دین نه منو موږ بل دین نه دی معلوم موږ د خدای یو دین معلوم دی چې په قرآن کې او په سنت کې دی کې خو د جنت او د جهنم ذکر شته ته کوم دین بیانې بل بهرحال دا ضمناً خبره شوه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته حق تقاته څه ته وایي د الله نه ویریږئ څنګه چې د یارې حق دی نو د دې خلاصه دا ده چې علماء تفسیر ابن کثیر راوالی نور راوالی حق تقاته څه معنا ده ان یطاع فلا یعصى د الله تعالی خبره به منې نافرمانی به نه کوي و ان یذکر فلا ینسى الله به ته همیشه یادي الله به یې نه او ان یشکر فلا یکفر د الله تعالی همیشه شکر به ادا کوي ناشکری به نه کوي دا درې خبرې چې چا وکړي نو دا حق تقاته د الله تعالی نه ویریږي څنګه چې د الله تعالی نه یری حق بل ځای کې قرآن کې الله تعالی فرمایي فاتقوا الله ما استطعتم سورۃ تغابن کې وایي فاتقوا الله ما استطعتم څومره چې د وس کېږي نو الله تعالی نه یریږي او چې د وس مطابق ویریږي نو دا به حق تقاته او ولا تموتن الا وانتم مسلمون او تاسو د ممره مگر په داسې حالت کې چې تاسو مسلمانان دي معنا دا ده چې هر وخت د اسلام تابعداري هر وخت په اسلام اوسېږي په جماعت کې په اسلام اوسېږي په حجره کې په اسلام اوسېږي په پټي او په بازار کې په اسلام اوسېږي دا نه دی ویلي چې تاسو هر وخت اوسېږي مسلمانان نه معنا چې په جماعت کې اوسېږي نه چې بس په جماعت کې خاصم سړی کوپر نشي کولای نه بس په جماعت کې اوسېږي نه بس په جماعت کې بدل مرګ راشي نه ته به کله په جماعت کې کله به کورې کله به د بچو سره کله به په مسافرۍ کله به ګټې وټې به کله به کاروبار کې کله به خرید و فروخت کې کله به زمینداری کې کله به د دنیا نور کارونه کې غم خادي به کې کله به د چا سره سرمات غاخماتي کله به د سفري دا قرآن مجید کې د سفر او د تجارت څومره اهمیت بیان سورۃ مزمل کې الله تعالی د تهجد مبارک څه وایي چې علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه چې دا په دې تهجد په دې مونږ کې راته د اسانی ول پیدا شو ځکه چې څوک به مسافری ځکه چې څوک به يضربون في الارض يبتغون من فضل الله خلق به سفر کې تجارتي قافلې برواني نو سفر خدوا چې سفر کې نو بیا به تهجد کوي نو بس ټولې چې ټول ورځ مزدوري وکي نو بیا به څنګه تهجد کې سبا له بیا وخت مزدوري له پاسې دل غواړي نو بیا قرآن وی چې خیر دی ګوره او آخرون یجاهدون فی سبیل الله یقاتلون فی سبیل الله څه خلق به داسې چې به د الله د رضا لپاره جنگ او جهاد کوي نو هغه هم تهجد نشي کولی نو دا فرض نه کو خو څه خلق به داسې چې هغه به کاروبار کوي نو هغه به ځکه تهجد ګوره دا جهاد او کاروبار یو شان کړو ولی جهاد د الله تعالی د دین د غلبې لپاره دی او دا تجارت او دا کاروبار څه دی دا د خېټې مسله ده کنه دا د خېټې مسله چې نه بیا به څنګه چلی د خېټې دا مسله چې دی دا خلک وایي یاره دا اسلام د خېټې د مسلې خبره نه کوي اسلام د خېټې د مسلې څومره اهمیت بیان کړی دومره خو هېڅوک هم نه وایي داسې په دنیا کې تا ته یو نظام معلوم دی چې هغه وایي چې څوک د غریب د ډوډۍ انتظام نه کوي نو دا قیامت نه مني قرآن وایي موږ ته ارأیت الذي یکذب بالدین دا هغه سړی یې چې قیامت نه مني فذلک الذي يدعو اليتیم دا خو هغه دی که نه چې هغه یتیم له دیکې ورکوي یتیم باندې ځان ډېر زیات زورور ګڼي کمزوري به ځای په کمزوري باندې خپله بدماشي کمزوري ته ځان ډېر زیات نر کوي خپل مد مقابل نه نشي ورتلی خو په یتیم ورځي ولا يحض على طعام المسكين او د غریب د ډوډۍ انتظام نه کوي د غریب د ډوډۍ انتظام نو دا هغه کس دی چې د قیامت نه مني دی مونځ هم کوي د قیامت نه مني چې دی روجې هم نیسي او حجونه هم کوي که نه او په دې تندي کې محراب نه چې په دې تندي کې جومات جوړ شي هم دا قیامت نه مني ولې ځکه دی د غریب د ډوډۍ انتظام نه کوي نو د غریب د ډوډۍ د انتظام او قرآن ډېره لویه خبره کړې ده د غریب د ډوډۍ دا بنیادي خبره ده چې یجاهدون فی سبیل الله چې څوک جهاد کوي او څوک حلال روزي ګټي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ به فرمایل چې الله پاک مال چې مرګ راځي کنه نو یاري خو په داسې حالت کې راشي چې په میدان جهاد کې خو په میدان جهاد کې راځي نه راځي نو بیا دې په داسې حالت کې مرګ راشي چې خپل بچو له ډوډۍ ګټي خپل بچو له حلال روزي ګټي حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی من امسا کالا من عمل یده اصبح مغفورا له
څوک چې بېګاله ستړی ستومانه راغی ستړی ستومانه من عمل یده ځکه د مزدوري کړې وه یاره جي پردی نوکر یم مزدور یم ډیوټۍ مې ده څه وکړم ستړی ستومانه ټوله ورځ حلال کاروبار جایز کاروبار یې وکړو جایز کاروبار یې وکړو ناروا یې ونه کړو دروغ یې ونه وې څوک یې توت ته ونه خېجول چاله دوکه ور نه کړه څوک یې د سټ د طرفه حلال نه کړ جایز کاروبار یې کړو خپلو بچو له حلاله ولې چې د سوال نه بچ شم د بېعزتۍ نه بچ شم د بل چا حق او د بل چا مدد هم وکړم بل چا سره هم تعاون وکړم او په خپله باندې خپل ځان نه هم حلاله روزي وخورم نو من امسا کالا من عمل یده د لاس خپو مزدوري کوله محنت یې کو نو په دې ستړی شو ټوله ورځ نو چې ماښام شو که نه او دی په دې کور کې ناست دی نو اصبح مغفورا له سبا له چې دی پاسي که نه دته به ګناهونه معافي یو حدیث مې تاسو ته ویلی و چې روژه کې مې ویلی و بیا هم درته ویم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان من الذنوب ذنوبا په ګناهونو کې داسې ګناهونه دي چې لا یکفرها الصوم ولا الصدقه چې نه په منځونو معاف کېږي نه په روژو معاف کېږي نه په خیراتونو معاف کېږي په هېڅ عمل نه معاف کېږي الا الکد فی طلب المعیشه په څه معاف کېږي یاره جي روزګار مې نشته یاره جي ټوله ورځ ودرېدم دیاړي میلاو نه شوه یاره جي ډېر دا فایلونه مې یو ځای ته یوړو یو ځای کې مې درخواستونه ورکړو هلته مې سرټیفیکېټ یې جمع کړی هلته مې سی وي جمع کړه هغه راته ویل هلته راشه هلته مې انټرویو ورکړه هلته مې ټیسټ ورکړو نه میلاوېږي څه په دې داسې ګناهونه معاف کېږي چې هغه نه په روژه او نه په منځونو بل نیک عمل په دې نه معاف کېږي کد فی طلب المعیشه چې د خپل ځان له د ژوند د اسبابو پر پیدا کولو کې ستړی شي په دې ستړی شي خوله د نه وځي ستړی شي نو په دې ستړیوالي باندې تا ته څه کېږي ګناهونه درته معاف کېږي نو ته څنګه د اسلام نه علاوه اسلام نه ډوډۍ مسله نه ده ولا تموتن الا وانتم مسلمون دا مطلب نه دی چې په جماعت کې ټوله ورځ کښېنئ او صرف ذکر کوي نه حدیث کې راځي د سیرت خبره ده تاریخ خبره ده حضرت عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنہ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې چې کله فلسطین فتح شو حضرت عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنہ ورسره دی نور صحابه ورسره ګرځېده داسې یو علاقې ته ورغلو فلسطین فتح شوی دی مسلمانان پکې چکرې لګوي فاتحانه انداز کې هلته اوسي نو یو ځای کې ښایسته غوندې چینه ده او ښایسته واښه دي شینکی دی کبل دی سوری دی سړي سړي خوښېږي یاره داسې مزېدار غوندې سیندري ده ونې دي بوټي دي او چینې دي او مرغۍ پکې چغېږي او دا دلته ناست یاره جي دلته به کښېنم او دا فلسطین دا بیت المقدس نه دی په دې کې به څه وکړم په دې کې به دا را روانه روژه تېره کړم روژه او روژه کې به پکې اعتکاف وکړم په بیت المقدس کې اعتکاف او دې چینې له به م راځم پکې کله کله او بیا به اعتکاف هم پکې وکړم دا روژه به ټوله دلته تېره کړم اخر ورځ کې به لس ورځې اعتکاف دی هغه به هم دلته وکړم دې نه به خوند هم والم نو حضرت عمرو بن عاص ملګری دی هغه ده ته وایي چې اجازت راکړه دلته پاتې کېږه نو حضرت عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه ورته وایي تا خپلو بچو دپاره د دې را روانې روژې خرچه پرېښولې ده تا خپلو بچو لر دې را روانې روژې خرچه پرېښې ده چې ته دلته پاتې کېږي نو هغه بچي به دې څه خوري وایي یاره خرچه خو مې نه ده پرېښولې بس خدای پاک شته که نه خدای به روزي ورکوي مال هم راکوي دې له به هم ورکوي هغه ورته وی حضرت عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنہ ورته وی په دې وام ځان پوهې که سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د نبی علیہ السلام نه اورېدلي دي نور دې خوښه خپله چې کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت یو سړي نور ګناهونه نه نو دا ګناه ولا د دوزخ دپاره پوره دی چې په دې دوزخ به ته به لاړ شي چې ان یضیع من یقوت چې الله تعالی کوم بچي دته حواله کړي دي که نه چې د دې له به ډوډۍ ته را پیدا کوي نو دی ضایع کړي راځي چېرته کې اعتکافونه کوي او هغه بچي ضایع شي د خلکو نه سوالونه کوي د هغې تربیت نشته ته چې په کور کې ناست تا به د هغه بچي تربیت کولی دا پلار دی بچو له خدای پاک ولې ورکړی دی دا بچي د پلار مور سره امانت دی دا ځکه چې دی به د هغې مسلسل تربیت کړي دی به شپه ورځ راځي او دی به ګوري چې په دې بچي کې نوي نوي کوم خویونه را پیدا شو دا نن چېرته تللی و د سره دا ګړی ده دا موبایل دی ورسره دا بوټان داسې نوي را پیدا کړه دا کوټې نوی دا کوم ځای و لکه دا چا ده
یاره جی دا مال چا تحفه کې راکړه دا څوک یاره چې دا چې ښه سړی و چې تا له ګړی په تحفه کې درکړه او تا له کوټ درکړه دا څوک دی دا معلوم کا سړی چې سبا د بلیک میل کې په بل طرف دی روان نه کي بیګا ما ته یو میسج چاله لېږلی دی یو زنانه ده وایي زما بچی دی او وایي دوست یې ورته وایي چې راځه دا ګاډي دې راواله چکر لګو او نو اوس هغه شته او نه ګاډی شته او د بچي ټلیفون موبایل مې بند دی چې بچی مې څه شو نو دا مه کوه که نه دا د مور او پلار د دې دپاره دي او ته ولګېدې تا هغه ضایع کړه تا هغه ضایع کړه یو زه دلته په بیت المقدس کې اعتکاف کوم نو بیت المقدس کې اعتکاف دپاره بیا مخکې لاړ شه په کور کې د خپلو بچو خرچه پرېږده خیر دی نو بیا راشه اعتکاف وکړه او که ته دا نه کوې نو بیا دا ګناه ده اوس که په دې زمانه کې ما ته څوک ووایي چې زه په دې فلانکي جومات کې اعتکاف کوم او زه ورته ووایم چې ګوره مخکې بچو له ډوډۍ پرېږده که دا ګناه ده نو به تاسو به راپسې ټول هله ای ګوره ورته اعتکاف ته ګناه وایي اخ دا د نوې زمانې داسې خلک را پیدا شي نو بیا به درپسې ډنګمنګۍ راوالي هله ای ګوره هغه اعتکاف کوي او دی ورته وایي دا ته ګناه کوې ښه دا زه ګناه کوم د خدای یادوم او ته خدای یادولو ته ګناه وې نو به دونه فتوې به د باندې راشي چې خدای وکړي بیا ته ځان ته خلاص کړي هغه ورته صحابي ورته د پیغمبر خبر او هغه هم وایي ښه پیغمبر داسې بس خبره ختمه ده عبادت خو په هغه طریقه ده چې پیغمبر راته ویلي په هغه طریقه عبادت دی د ځانه د عبادت نه دی د ځانه به یو طریقه جوړه کړم او په هغې به د عبادت کوم دا په دې منځ کې خبره بیا راله دا عید میلاد النبي زمونږ د خلک مناوئ ما یو څو کاله مخکې دلته یو درس کړی و نن مې ملګرو ته ویم یاره هغه درس بیا راویستل غواړي د خلکو ته یې ولیکو په اردو کې مې هغه درس کړی چې دا ډلې چې جوړې شوي دي دا ډلې د آیت مادې دپاره ویلی دا ډلې چې جوړې شوي دي نو دې ډلو کې مصیبت هم دی ویلي مصیبتونه پکې جوړ شي مصیبت پکې د ټولو نه لوی دا دی چې هر سړی چې په یو ډله کې دی هغه د هغه ډلې صحیح خبرې ته هم صحیح وایي او غلطې ته هم او د بلې ډلې صحیح خبرې ته هم غلط وایي او غلطه پکې خود غلطه ده د خپلې ډلې هره خبره ټیک ده که صحیح وه که غلطه وه او د بلې ډلې هره خبره غلطه ده که صحیح وه که غلطه وه نو ځینې خلک راپاسي یاره دا ډلې ختمول پکار نو زه ته وایم ته ساده ډلې ختمیږي نه ډلې نه ختمیږي دا به ډېرېږي او ختمیږي به نه ناممکنه خبره مه کوه نو ممکنه خبره څه ده نو زه ممکنه خبره دا ده چې یو داسې طریقه اختیارول پکار دی د خلکو ته ویل غواړي چې یاره چې ته په کومه ډله کې یې نو پکې یا دا راته نه یم دا ډله پرېږده خو کم سے کم دا جولی درته غواړو ما چې د خپلې ډلې غلطې ته غلط ووایه هر سړی دی د خپلې ډلې په باره کې سوچ وکړي چې زما په دې ډله کې څه که د خدای نه یېرېږي څوک د خدای نه یاره په چا کي زه ته دا نه یم ډله پرېږده زه ته دا نه یم دا پارټي پرېږده ما دا نه دي دا ممکنه نه دا ته نه کوې دا ته نه کوې په دې ځان د سر نشي کوم ځان د مازغه نشنه کوم خو دا درته وایم چې دومره خو د خدای نه یېرېږه چې ستا د ډلې یو خبرې چې غلطه یې بس هغې ته غلطه وایي موږ داسې ډېر خلک ولیدل په دې میلادونو کې د خلکو دا څه شروع کړو یا لکه اوس یې په کیسونه راویستو ما وی یاره هغه محرم د شیعګانو شو او دا ربیع الاول د دې نورو نو اوس خدای خبر چې هغه دا څه قسمه نخرې دی خلکو راویستې دا چې راغانونه کوه دا که د چا په دلته خو بل څوک دی هلته په پنجاب کې باید داسې علاقې دي چې په هغې کې تا په کور باندې بلپونه ونه لګول نو ته دغې ده ته ګستاخ رسول یې تا او د پیغمبر سره ګستاخ ته ورته په میلاد نبي علیه السلام په میلاد باندې خفې نبي علیه السلام په میلاد باندې خفې نو د پیغمبر د اتباع دا مطلب دی د پیغمبر د مینې دا مطلب دی بیا چې په هغې کې دننه یعنې تاسو به حیران شئ که ما درته وښوده ما ته خو ملګرو ما یاره ما ته یې مخه یې په خلاصې ولګوه یعنې زنانه پکې داسې راوتي زنانه څنګه چې واده له ښځې ځي که نه او په ځان باندې دا سیمټ میمټ ولګوي نو داسې به راوځي په جلوس کې دا پکې د ښځو جلوس دی یعنی دا حیا شوه که دا بې حیایي شوه نو دا وایي او که ته وایې چې دا نه نو دا د میل او نعتونه وایې په دې کې چغې وباسئ ښځې هم چغې وباسي یاره جي ولې د میلاد نعتونه نه دي میلاد نه مناوو یاد کړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې د مناولو دومره زیات تاکید کړی وی چې دې پسې د ښځې هم راوځي او دې پسې د کارونه هم پرېږدی نو بیا خو به موږ هم لږ وښایې که نه یعنې تاسو به حیران شئ د نبي علیه صلات وسلام دا 12 ربیع الاول خو د نبي علیه صلات وسلام د وفات ورځ ده 12 ربیع الاول یقیني د رسول الله صلی د وفات ورځ ده پاتې شو د نبي علیه صلات وسلام د پیدایش ورځ نو لږ غوڼې د سیرت د کتابونه وګورئ که نه چې د نبي علیه السلام د پیدایش په ورځو کې د اختلاف ولید د نبی علیه صلات وسلام د پیدایش 8 ربیع الاول دی که 9 ربیع الاول دی که 12 ربیع الاول دی
چې دا دومره پر داسې خبره ده چې دا به د صحابو مناوله دا ورځ او په دې ورځ باندې به میلادونه وو په دې ورځ به دا چراغانو نو دا د خلکو نه دونه غټه خبره یېره شوه خو دا اختلاف پکې د دې دپاره راغلی دی چې دا ورځ چاته دومره اهمیت دی له نه ورکړی ځکه خو د اوسه پورې دا پته نه ده لګېدلې چې د نبي علیه صلات وسلام حالانکه د عامو خلکو رایه دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش دا ورځ نهمه ربیع الاول ډېره زیاته متیقنه ده وایي ځکه چې د ګل ورځ نبي علیه السلام د ګل په ورځ پیدا دی او په دغه کال باندې چې 111 کال راځي که څه راځي چې په دې کې د 571 بیا 571 راځي 571 کې په دغه عیسوي تاریخ باندې نن سبا خلکو داسې یو ترتیب جوړ کړی دی باقاعده یو سیستم دی چې پای کې ته وایي چې د نن نه 100 کاله مخکې په 25 جنوري باندې کم تاریخ د اسلامي ورځ نو د دې ټیک د دې کې غلطي هم کېدی شي خو د عامو خلکو ریسرچ او تحقیق دا دی چې که ته د ګل ورځ وایې یقیني چې نبي علیه صلات وسلام د ګل په ورځ پیدا دی او دا خو یقیني ده ځکه نبي علیه السلام په خپله فرمایلي چې د ګل په ورځ پیدا یم د دې وجې نه به نبي علیه السلام د ګل په ورځ روژه نیوله د ګل او د زیارت په ورځ به نبي علیه السلام څه نیوله روژه نیوله د یو روایت کې دا راځي نبي علیه السلام فرمایي په دې ورځ پیدا یم نو ګوره د خپل پیدایش خدای ورته نه وایي چې دا ورځ د کم تاریخ وه او دا څه تاریخ وه او شا به دا مناو کې او د ګل ورځ راځي نو شا به هلکه شا به نعتونه وایي او چراغان کوي نو که د ګل ورځ ورته وایي چې نبي علیه السلام د ګل په ورځ پیدا دی نو بیا دا 12 ربیع الاول نه راځي دا بیا 9 ربیع الاول راځي نو زه په دې کې نه یم چې راځي که نه راځي دی باندې بحث نه کوم خو زما د خبرې مطلب دا دی چې دا اختلاف پکې ولې را پیدا شو اختلاف پکې ذکر را پیدا شو چې دا خبره متيقنه نه وه دا یقیني نه وه صحابو او صحابو په نسبت باندې د دې دا اهمیت نه و که زه تا ته دا ووایم چې برت ډے مناول دا په مونږ کې مسلمانانو کې د عیسایانو نه رالو دلته زمونږ د خلکو تاسو ته مشران چې دا برت ډے اورېدلی دا د اوس د یعنې د نن نه شل 30 کاله مخکې یاره چې چا اورېدلی 30 کاله مخکې نو لاس دې اوچت کړي چې 40 کاله مخکې ما په پاکستان کې په دې معاشره کې هیپي برت ډے دا ما اورېدلی نه او د عیسایانو او د دې د تهذیب چې زموږ په مسلمانانو کې راغی نو دا برت ډے مناول شو بلکې په یورپ کې دننه خو چې چاته د خپل برت ډے دغه نه معلوم مناوي نه ته چاته مبارک ستا چا سره سلام کلام دی او ته په هغه ورځ باندې ونه او سره جګړه کوي خفه کېږي نه خفه کېږي زموږ مسلمانان یادوم دا نه خفه کېږي په عیسایانو کې دا شی د چا نه راغی په عیسایانو کې هم دا شی نو زه به درته د عیسی علیه السلام د تعلیماتو او د بایبل د شرح په ثبوت کې دا خبره ثابته کړم چې د بایبل شارحینو عیسایان هم دا لیکلي دي چې دا زمونږ په د عیسایي مذهب کې بدعت دی دا برت ډے مناول د عیسی علیه السلام 25 دسمبر خو د سره د عیسی علیه السلام د پیدایش ورځ ده نه او په عیسایانو دا منل دی دا 25 دسمبر د عیسی علیه السلام د پیدایش ورځ ده بیا د عیسی علیه السلام د پیدایش ورځ مناول نو دا دي د چا نه زده کړي دي نو چې رښتیا را باندې ووایې نو د ټولو نه اول د برت ډے دا تصور د نمرود نه را پیدا شوی دی بیا د فراعنو نه را پیدا شوی دی فرعونیان نه را پیدا شوی دی بیا د چا نه را پیدا شوی دی بیا د یونانیانو بت پرستو نه را پیدا شوی دی په ټوله دنیا کې د دې دریو قومونو د دې دریو طبقو بدعت دی دا د یونانیانو بدعت دی دا د فرعونیانو بدعت دی دا د نمرودیانو بدعت دی چې د چا تاریخ او د پیدایش ورځ به مناوو او د هغې نه راغی عیسایانو ته او په عیسایانو یې په دروغو باندې ومنل چې 25 دسمبر باندې عیسی علیه السلام را پیدا او بیا د هغې نه پس مسلمانانو ته راغی دا تاسو څه وایئ دا د څه کم ځای نه خو فرض دی که چې ته یې مناوې نو دا خو مه وایه که نه چې دا بالکل مناوول ضروري دي یو مولوي صاحب دی اوس ما ته چا رالیږلی او ورکې څه نه مې دی ما چاته وښود هغه یې نوم هم ورکړ هغه وایي پنجاب کې چې موږ نه خلک تپوس کوي چې برت ډے د نبي علیه السلام وی خدای مناو کړی ده فرشتو مناو کړی ده مونږ به نه مناو خدای پاک دا فرض نه بیا ډېر غټ فرض چې خدای مناو کړی ده نو بیا خو دا د مونځ نه د روژې نه د حج نه د زکات نه د جهاد نه نو دا نعوذ بالله من ذلک بیا د صحابه کرام ته نو خبر دا صحابه کرام دا دومره لوی خلکو په پیغمبر مینو سره به پیغمبر ورکو او برت ډے ولا نو مناو کړی او دا دومره لوی کار او دومره لوی عملو د انصاف خبره دا ده چې ته داسې مه وایه چې دا بالکل فرض دي خو داسې وایه زما طریقه ده نو کم از کم دا ناروا پکې مه کوه زه به درته دا ویم زه ته یې مناوې نه مناوې که خو دا درته ویم دا ناروا خو پکې مه کوه نه ناروا اوس پکې یاره اوس پکې تاسو خبرې د نبي علیه صلات وسلام دا ګنبد خضرا یې اوس مصنوعي جوړ کړ اوس پکې ګنبدونه جوړول هم جوړ شو سبا له به بل ورځې په هر جومات کې ګنبدونه جوړېږي بیا به دا ګنبد ته خلک یا رسول الله وایي او طواف به ترې کوي
نو دا خبره کوم ځای ته روانه ده؟ ښځې پکې راووتې، ښځې پکې راووتې، ډولونه پکې وغږېده، ګډاګانې پکې شروع شوې، ګمبتونه پکې دا جوړ، بیا دا ګمبت خوا ته کښېني بیا دلته یاره جي دا ګمبت او بیا راځي ښکلی به ګمبت په شان شین ګمبت جوړ کړي د ټیم نه، او بیا راځي هغه ښکلی لکه د عیسایان چې څه ښکلی هغه د ذوالجنا هغه اسد، عیسایان نه یادومه دا شیعګان ذوالجنا اسد، هغه اس کوم ځای و، بل اس کوم دی تا بل اس راوستو، خوراک دې پې وکړو بیا دې په هغې باندې څادرې واچولې او راځې او هر سړی راځې او د اس ښکلوه. دا څه د ماشومانو لوبې تاسو شروع کړي دي؟ دا څه د اسلام د جاهلانو دین دی؟ اسلام د علم دین دی، اسلام د پوهې دین دی. په دې کې څوک داسې نه کېږي چې د علم او د عقل نه عاري شي، د عقل نه د عاري خلکو ته غوږ مږ ده، هغه چا ته غوږ ده چې هغه د الله او د الله د رسول طرف ته راکاږي راولي دي ورته. نو کم سے کم زه خو دا وایم چې دا شی خو مه کوه که نه چې دا دې مناوی په دې طریقه خو یې مه مناوه به کم از کم. او دی بل ته هم دا وایم چې ته هم داسې ډانګي ته ګوتې مه کوه، خو چې هیله چا پکې د په بار ربیع الاول باندې یا سیرت النبي وکړو یا چېرته معمولي د نبي علیه صلات وسلام په صفت کې چېرته څه د پیغام څه خبره وکړه او ډد او د کفر او د بدعت دغه دی ولې د کفرې له راخلاص کړو، نو دا خو ته هم مه کوه که نه. خو دواړه یو طرف ته هغه یو دې طرف ته زور کړی دی چې که چا په بار ربیع الاول نه بلکې نه ربیع الاول په ټول ربیع الاول په میاشت کې چې چا د سیرت نوم واخېسته که نه د پیغمبر د سیرت ونه نه دا بدعتي دی هلکه په ربیع الاول یا لکه خو د پیغمبر سیرت خو هره ورځ بیانول پکار دي، نو چې هره ورځ بیانول پکار دي او خلک د سیرت په ځای باندې بل سوي او ما خلکو ته ووایي چې راځئ لکه زه به تاسو ته دا ووایم چې د نبي علیه صلات وسلام سیرت څه نو ته په دې باندې د فتوا په دې باندې هم لګوې، نو هغه یو بیا دې ته نه ګوري خو هر څه بدعت دی، خو چې څه شی مومي وایي دا بدعت دی، خو چې څه شی مومي وایي دا بدعت دی. د بدعت نه بغیر بل ټکی نه دی زده کړی، ته به یې دا د کنزل دي. او هغه بل چې دی هغه به دې ته قسم خوړلی دی چې نه زه به نه د پیغمبر علیه صلات وسلام د سنت څه خبره وکړم نه بس د ما خو صرف عشق دغه دی چې بس زه به په ګمبت ته تاوېږم او دلته به هغه ګمبت له لاړ شه نو هلته لګیا اوسه نو هلته هغه ګمبت ته کښېنه ورته ومجاړه هلته هغې سره مینه م وکړه هغې سره هغې ته وګوره ټوله ورځ ورته ګوره. یو ځل زه هلته په حرم کې بس ولاړم او ګمبت ته رسې ګورم نو پولیس والا راغی نو ما ته وویې وایي خوښه دلته مه ګوره ما یې ورک شه تا ته وګوره عربي مې ورته مې څه شي څه چل دی په دې کتو کې څه چل دی وایي دا بدعت دی مې ته لږ دلته راشه ته بدعت پېژنې څه بدعت دی ما هغه چې تصویرونه وباسي په دې ځای کې دا بدعت دی که نه دی وایي او دا بدعت دی نه ما ورشه هغه مه لیکل وایي زه خو عالم نه یم خو ما ته یې دغه ویلي دي نو مې چپ هغه خبرې مه کوه خاصه ګمبت ته کتل هم بدعت دی ما ګمبت ته مې صرف کتل وایي دا بدعت. نو په دې مسلمانانو خو د خدای پاک یو لوی ازمایش دی چې یو طرف ته په داسې مردارانو اخته دي چې هغه رښتیا په هر څه کې د پیغمبر علیه صلات وسلام سنت او طریقه او عادت او پیغام هر څه پاتې شو، خو د عیسایانو نه چل زده شو، د بل چا نه زده شو، د بل چا نه زده شو، د هغې په لار روان شو. بل طرف ته په داسې مرداران اخته دي چې هغه چې ورته ایله معمولي خبره یاره چې دا بدعت ده یاره چې دا ګناه ده. لږه مهرباني پکار ده لږ د اعتدال دا قرآن کې چې آیت وروسته وایي که نه چې واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا د الله په دې رسۍ لږ راغون شئ او دا ډلې ډلې کېدل پرېږدئ. واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء د خدای نعمت په ځان باندې یاد کړئ چې د یو بل دشمنان وې یو بل به م راښکل یو بل به م وژل نو فالف بین قلوبکم نو د ایمان په وجه خو الله تعالی تاسو زړونو کې مینه واچوله فاصبحتم بنعمته اخوانا نو د الله د نعمت په وجه باندې تاسو رونه شوئ وکنتم علی شفا حفرة من النار تاسو به د دوزخ د یو کندې په غاړه وئ چې دا دې کې ورپرېوتې او دا دې ورپرېوتې نو فانقذکم منها نو د اسلام په وجه الله تعالی د دوزخ دغه کندې نه بچ کړئ. نو کذلک یریکم کذلک یبین الله لکم آیاته الله درته د آیاتونه ځکه په وضاحت بیانوي لعلکم تهتدون چې سمه لار به مومئ. نو ته د قرآن د تلو نه باوجود هم ته سمه لاره پرېږدې او په نورو ایرو غیرو پسې روان یې یو د یو طرف ته په ایرو غیرو روان دی او بل د بل طرف ته په ایرو غیرو روان دی دا د منځ د اعتدال دا لار تاسو پرېښې ده حالانکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وجه باندې خلک مواخات را پیدا شو. ګوره دا د مدینې خلک څنګه دا اوس او خزرج د یو بل سره جنګېده دا بنو نذیر او بنو قریظه د یو بل سره جنګېده په دې مدینه منوره کې دا دوه غټې قبیلې دی خوا وې د یهودیانو او په مدینې د انصارو دا دوه غټې قبیلې اوس او خزرج دي خو یو بل خوړه بالکل او د نبی علیه صلات وسلام نه چې خبر شو هلته لاړل او دې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د خدای پیغمبره زمونږ د مدینې خلک خو د دې جنګړو نه تق راغلي دي خو چل نه ورځي چاله یو بل مو خوړه سفر نشو کولی تجارتونه نشو کولی کاروبار نشو کولی په غم خاده کې کېناستی نشو
په لارو کې څوک ګرځو ایله چاته خبره کولی نه شو که یو بل ته ګوري ښه دا خو اوس والا دی دا خزرج والا دی برن برن دې راته وکتل ولې دې راته برن برن وکتل ښه خبر وکړه بیا جګړه روانه نو که څوک چاته ایله خبره کوي دا خبرې منفي پهلووالې او جګړې دي څوک په کار دی چې موږ د دې غم نه راوباسي او چې د نبي علیه السلام یې واورېدو نو نبي علیه السلام ته مینت شروع کړه د خدای پیغمبر مدینې منورې ته راشه او د ټولو نه زیات د خزرج خلک وو د خزرج خلک ټول خزرج پکې غټه قبیله وه د خزرج خلک ډېر زیات مسلمانان شو اوس بیا وړه قبیله وه د هغې هم ورپسې راتله خو هر یو تن به د بل نه زیات را مخې ته کېده چې یاره دا نعمت چې دا موږ ته د مینې خبرې کوي دا محبت به وي امن به وي سکون به وي د یو بل حق ادا کول به وي نو هغې نه خو خدای پاک هغه خلک خلاص کړو فاصبحتم بنعمته اخوانا دلته اوس مسلمانان دي بیرته په دې لانجو اخته شو دا لانجو باندې تا څوک اخته کوي دې نه هم لږ ځان خبر نو لہذا د الله او د الله د رسول د تعلیماتو دا نتیجه نه ده پکار چې خلک داسې ډلې ډلې شي چې بیا د یو بل پسې نه مونځ کوي بیا د یو بل خبره به بدل ښه جي ته خبره کوې نو ستا زما یو ملګری دی دلته په دې لاهور کې اخري خبره کوم په دې لاهور کې دغه وله مونږ سبق دی په لاهور کې په دې شاهي مسجد په دې امامت جګړه وه شاهي مسجد د خطابت نه دی په دې جګړه د دیوبندي او د بریلیانو نو یو ورځ هغه بریلوي منبر ته وختو نو هغه دیوبندیان په پسې راغله هغه به د خپې نه راغله نو هغه جمعه به په دې غره باندې تېره شوه نو بل به هغه بریلی وختو نو دیوبندیانو به راغله بل به دیوبندی وختو نو بریلیانو به راغله نو هغه ملګری هغه سرمازغن غونته کې و آصف نو ما ته ویل چې زونه هلته دغه ته ما روغېلی ونه زما په دې جګړو کې څه کار دی چې دلته ځم ته ځې نو ځه نو بیا چې راغی نو سم چا ټکولی او نو چې راغی نو کیسې راته کوله بیا څنګه وایي چې هغې په یو بل راکېښودو نو وایي په ما هم پکې راکېښودو وایي چې په ما پکې راکېښودو نو وایي سرمنې راله ویسته وایي ما به چغې والی چې زه اهل سنت یم هغه بریلیانو دا نور وعالم نو بریلیان خو ځان ته اهل سنت وایي ما چغې والی زه اهل سنت یم وایي هغه راته وایي چې تمہاری شکل سے پتہ لگتا ہے کہ تو اهل سنت نہیں وایي چې ستا دا شکل د اهل سنت په شان مطلب یې دا دی چې د هر سړي به ځان له څه خاص شکل جوړ کړي څه خاص رو کپړې به یو خاص قسمه کپړې به یو خاص قسمه به رنګ ډنګي د ګیري به یو خاص اندازي د بریتو به یو خاص اندازي یعنې د مسلمانۍ مطلب دا د مسلمانۍ نه پس دا طریقه پکار ده که نه چې مسلمان هم شي خو د هغې باوجود په یو خاص ډلې انداز د نه وي اختیار کړی نو ته بیا نو وایي دونه یې غربولم بیا ما وایي چې وژنې مې وایي په دې کې په هغه بریلیانو کې یو کس وایي هغه زه پېژندم وایي هغه را باندې راوغوړېد وایي هغه وایي چې بیخي موږ زه یې پېژنم چې اهل سنت دی وایي چې یاره ستا د وجې نه پرېږدو که دا خو موږ یو را ایثار کړی چې یو وی غذا یې را باندې کول غذا د غذا په دې ته وجه دا مسلماني ده دا هغه یو غم د خدای پاک خلک خلاص شو د پیغمبر په وجه او هغه د پیغمبر امتیان په بل غم ځان اخته کړو په بل غم خو تا ځان اخته کړو نو لهذا دې نه را ایستل پکار دی او دلته خو کم از کم دا څیزونه زه دا وایم چې زموږ په دې وطن کې چې پاسه ځای کې دي هلته ورته خلکو ته مینتونه کوو اوس خلک دلته هم شروع شوي دي ځای په ځای به راته دا پېښې نو دا مهرباني وکړئ چې دا خبرې څوک کوي که نه ورته یاره مهرباني وکړه دا خبرې مه کوه د روغې خبرې کوه د اختلاف خبرې مه کوه د جګړې خبرې مه کوه د جنګولو خبرې مه کوه دا هرې خبره باندې د فتوې د لګولو خبره مه کوه چې هیله څه خبره شي بل دلته مې یو مولوي صاحب ته یا پته ده په دې ووړې شي ما خیال نه و اقامت کېده نه ما دا لاس داسې کړ دې ته مې خیال نه و چې مولوي صاحب ته وایه یا بیا به نه یاست لیکن خیال نه و چې دا لاس خو دا سړی کله لاس داسې کړي کله داسې ما داسې نیولي نو خوا کې یو سړی و ما دا لاس داسې وویل دا بدعت دی داسې مه کوه یاره ما یې اوس څه وکړم دلته که اوس تاله جواب در کوم دو د غذا وکړه غذا ده وکړه چې ما ته وایي لکه دا بدعت دی داسې مه کوه ظالمه ته بدعت پېژنې که ته پته ده یعنې چې دوه ټکي زده کړې نه بیا پکې داسې اور لګېدلی چې یاره بس چېرته مې چاله یا په ډغره ورولې او یا چېرته کې څه چل مې وکړی او که نه شو د عربۍ کې یو متل دی د عربۍ یو لفظ دی یو متل دی وایي خالف تعرف خالف تعرف و چې ټول خلک یو شان دي تا پکې څوک څه پېژني اوس نوې خبره پکې وکړه د اختلاف څه خبره وکړه نو خلک دا څوک دی دا هغه سړی وینې بل چې داسې خبره وکړه نو خامخا به چې خلک به دې وپېژني نو دا خلکو نه د خدای نه یېرېږي نه دې کې د اسلام سره محبت شته نه پکې د دین سره محبت شته خو دا چل دی چې بس هر سړي خپل څه چوټې راغوستی دی او دغه چوټې وړکول غواړي نو خدای ته وګورئ په اسلام کې چوټې مه وړکوئ که په اسلام خو کاروبار مه کوئ که په قرآن او په دین او په اسلام او د پیغمبر په مینه او د پیغمبر په سنت خو کاروبار مه کوئ که نه کاروبار نورونه لږ دي نور لږ کاروبارونه دي په دې نوم ولې کاروبار دی بهرحال زما خبرې ترخیم دي خو تاسو خو ما سره عادت شوي اوس ماشاءالله الله دې ډېر اجر درکړي خو زما هغه احساس تاسو ته پته دی زه څه ویل غواړم او ولې داسې خبرې کول غواړم
دا شته مصیبتونه پر مسلمانانو لږ دي چې نور هم د هر جومات کې جګړې جوړې کړو، د هر جومات کې خلک په جنګ ورولو، دا نور غمونه لږ دي. دا چې په مسلمانانو دا نن څه وشو، دا نن تاسو پرون هم څه واورېدل، په افغانستان کې څومره خلک ووژلې شو، په ننګرهار کې په کوم ځای کې بمباري وشو، نن مې واورېدل په هنګو کې دماکه وشو، اول مې واورېدل په بلوچستان کې داسې چلو شو. نو دا لږ دي چې دا کېږي چې تا په دې جومات کې هم خامخا په دې وړو وړو خبرو باندې بدعت او سنت او بنت او ګناه او ګناه او ګناه. یاره چا عالم سره کېنه، بیا چې عالم نه تپوس وکړه، د علماو کار دی چې هغه څه ته بدعت وایي او څه ته سنت وایي، او هغه هم دا پکار چې په طریقې ورته وایي. لکه دا ما ته وایي چې د دې باوجود زه درته ویم که نه چې دا په احترام د ځای چې ته خیر دی جلوس وباسه، خیر دی میلاد النبي مناوه، خو دا چې بې حیایي ده ته پوهېږې دا بې حیایي دنده مه کوه. دا ما د بې انصافۍ خبره وکړه، او دې بل ته ما د بې انصافۍ خبره وکړه چې سړی د پیغمبر سنت بیانوي چې په ربیع الاول کې بیان کړي، ته ورته ته هم ګمراه شوې. نو دا د بې انصافۍ خبره کوم زه. نو کم از کم واذا قلتم فاعدلوا، چې خبره کوي د انصاف خبره کوه. الله رب العالمین دې مال او تاسو ته پوهې توفیق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي